د دواړو جهانو سردار محبوب کردگار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرمائی کہ هذا جبل احد یحبنا ونحبه. بخاری حدیث پاک دے نبی پاک مبارک د احد غرتا یو اشارہ فرمائی اور نبی پاک مبارک صحابہ تا فرمائی چہ هذا جبل احد، دا مخامخ غر چہ دا دا احد غر دے. یحبنا ونحبه، دا غر دا ما سر مینہ کئی اور دا دی غر سر زمین محبت کوم. زیادہ جور بدے حدیث مبارک کی نزو کچرے پا سرسری الفاظ باندے مونگا زان پا یول غاڑو. غر، پہاڑ، جبل پدے کے عقل نشتا، پدے کے زڑا نشتا. دیوسیز پہ جنگلا دا پارا دا عقل ضرورت وی چاکہ عقل پا ذریعے باندے علم رازی. حواس خمسہ لیدل، قتل، اوردل، ذائقہ، ٹچ وغیرہ پینزہ حواس خمسہ دی پدے باندے شعور رازی. عقل پا ذریعے علم رازی، حواس خمسہ پا ذریعے باندے شعور رازی. او علماء لکی چھ محبت پا کم سیز باندے رازی چھ کل دا چاہ حواس خمسہ برابر وی، کل دا چاہ پا سر کے دا علم غندے دا عقل غندے یو قوت اللہ پیدا کرے وی. دا غدوارو مجموعین بعد دا زڑا میلان چاہتا وشی دیتا مینا محبت ویلے شی. المحبت میلان القلب، محبت ویلے شی دا زڑا میلان تا. یو سیز دے اغی سر استامین دا، موبائل دے، گاڑے دے، کور دے. دا مینی دستا سا مطلب دے؟ دا مینی مقصد دا دے چی دا ما زڑا اغا طرف تا مائلہ شوئے دے. او دا زڑا میلان کل رازی چی کلا یو انسان حواس خمسیم برابر وی او دا عقل پا پیمانہ باندیم برابر وی، نو اغ انسان دا زڑا میلان تا محبت ویلے شی. کچھر دا دری سیزونا اگورو چی محبت تا پارا زڑا پکار وی، پا غرق زڑا نشتا. کہ دا زڑا میلان بیا پیدا شی، میلان پا حواس خمساو او دا عقل پا قوت سر دا حاصلی گی. غرق نا حواس خمسشتا چی اوریدل و قتل کئی، او نا پا کے عقل شتا چی داغی پا ادراک باندے علم راشی. سر دا دغی ار سیز نا چی نا دا غرق عقل شتا، نا پا غرق زڑشتا، نا دا غرق حواس خمسشتا. اغی با وجودم حضور نبی پاک فرمائی چی هذا جبل احد یحبنا ونحبه. اے صحابہ دا غر دا احد چھ دے دا دا ما سر مین ساتی، اغی دا وجنا دغی غر سر زم مین محبت ساتم. او حالان کے دا مین اسباب ظاہری برابر ندی. و یاد ساتے دا کلا دا ٹول سیزونا حلا اسباب و ضرورت تے شکل انسان دا اغی مرتبی خاود نوی چکم مرتبہ رب ذوالجلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تور کردے دا. دا عقل فیصلت دادا چی کانی بوٹی ونے غرون دا انسان سر دا سنگ محبتو کی، اسباب او ذرائع دا محبت نشتا. خو لیکن رب ذوالجلال لکه څنګه
رب العالمین دی، د کل عالم د پار رب دی. رب ذوالجلال نبی پاک مبارک رحمت د عالمینو را لېږلی دی او په عالمینو کې غرم موجود دی. نو چې عالمینو کې څه شی موجود دی؟ خدای پاک په عالمینو کې ذرې ذرې ته، په عالمینو کې کل کائناتو ته عالمین چاته وایي؟ ما سوی الله نه، الله نه علاوه چې څه شی ته وینې هغه عالمین دی. او رب العالمین رحمتا للعالمین را لېږلی او کم کم سیز د پاره نبی پاک مبارک رحمت دی. هر یو سیز ته رب ذوالجلال خپل حبیب هم ښودلی دی او د خپل حبیب مینه محبت هم ورکړی ورته. اگر چې محبت ته پاره زړه پکار وي، زړه د غره نشته، خو نبی پاک فرمایي دا ما سره بیا هم مینه ساتي. د غره عقل نشته، د غره شعور نشته، حواس خمسه نشته، هغې باوجود هم چې کم سیز د پاره رب ذوالجلال حضور نبی پاک مبارک رحمت را لېږلی دی. همغه سیز د پاره رب ذوالجلال لکه څنګه حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها، امام قسطلانی او دارنګ امام اسقلانی رحمهم الله معارج النبوت کې علماء لیکي چې نبی پاک مبارک چې کله پیدا شو او د پیدایش په وخت کې نبی پاک مبارک په سجده باندې پروت و او نبی پاک مبارک مور بی بی حضرت آمینہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې څه لحظې دپاره د یو نور وریځ راغله او څه لحظې دپاره نبی پاک مبارک مانه غایب شو. نبی پاک مبارک ما ځان سره موجود ونه موندلو، خو دومره آواز ما په دغې نور وریځو کې واورېدو چې حکم دا کېدو چې دا وریځې چا راوستې، کومو فرشتو وریځې راوړې او کومو فرشتو په دغې نور په وریځو کې نبی پاک اوچت کړو. مور بی بی فرمایي چې دومره خبره مې ضرور واورېده چې چا حکم داسې کولو چې اے خلکو، اے فرشتو، دا حبیب زما اوچت کئ، په کل کائناتو کې وګرځوئ، په اسمانونو کې هم وګرځوئ، په ځمکو کې هم وګرځوئ، انسانانو له هم ورولئ، فرشتو له هم ورولئ، په کل کائناتو کې داسې ذره مه پرېږدئ چې نبی پاک مبارک وله ورولئ. او څه دپاره چې امور بیوی فرمایي چې اواز مې دا واورېدو چې دا نبی پاک په کل کائنات د دې دپاره وګرځوئ چې کائناتو کې هر یو څیز زما نبی وپېژني چې دا د الله پاک محبوب او الله پاک رسول الله را لېږلی دی، او په دې صفاتو باندې وپېژنئ چې کوم مخلوقات دي، ټولو مخلوقاتو کې هر چاته د نبی پاک مبارک کمالات هم بیان کوي، صفات هم بیان کوي او دام ورته بیان کوي چې دا د الله پاک رسول او د الله پاک حبیب دی. مور بی فرمایي چې ما نه څه لحظې دپاره اوچت شو او د دغې آواز نه ما دا معلومه کړه چې زما حبیب او زما بچی کله ما نه جدا شو، دا ټول کل کائناتو ته خدای پاک ورښودنه کوي چې ستاسو چې د چا وجود د وجې نه پیدا شوي یې هغه ماشوم هغه هستی دا مبارکه ده، کل کائناتو باندې وګرځولو. نو روایتو کې راځي نبی پاک مبارک هر یو سیز نبی پاک مبارک پیژني چې دا د الله پاک رسول دی. او ولې پیژني؟ ځکه چې څنګه پیدا شو کل کائناتو چکرې والی دی، کل کائناتو باندې الله پاک ګرځولی دی او کل کائناتو ته نبی پاک مبارک رب ذوالجلال ښودلی دی چې دا زما حبیب دی، دا زما رسول دی. ځکه نبی پاک مبارک فرمایي چې هذا جبل احد یحبنا ونحبه، دا هغه غر دی چې ما م ورسره مینه ده او ما سره یې مینه ده او د مینه زړه میلان ته ویلی شي، خو د الله د رسول دپاره د مینې محبت دپاره د زړه ضرورت هم نشته، د عقل ضرورت هم نشته، شعور ضرورت هم نشته. د الله نبی سره په کائناتو کې ذره څیزونه نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې انسانانو کې او په پیریانو کې چې څوک نافرمانه انسانان پیریان دي، د دین علاوه نبی پاک مبارک فرمایي چې کل کائناتو کې هر یو څیز ما پیژني چې انا نبی الله، چې زه د الله پاک نبی او رسول یم. بنیادی خبره مده حدیث مبارک کې
د بیانولو مقصد زما دا دی چې نبی پاک مبارک د دغې ولادت په میاشت کې چې د علماو د عوام الناسو یو طریقې کار روان دی چې لکه څنګه په تېره ورځ باندې زرغوني جومات کې یو لوی محفل شریف انعقاد شوی و د دغې وجه دا ده چې د حضور نبی پاک مبارک سره د امتیانو مینه محبت پیدا شي او د نبی پاک سره د مینې محبت څه فواید به انسان بیان کی خو دې نه غټه فایده زما په سوچ او فکر کې شاید چې غلطه هم وي خو زما په سوچ او فکر کې د نبی پاک مبارک د محبت د ټولو نه لویه فایده دا ده چې نبی پاک سره چې کله مینه شروع کې نبی پاک د ستا سره مینه شروع کی او نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی چې من احبنی فقد احب الله چا چې د ما سره مینه شروع کړه هغه په حقیقت کې د الله پاک سره مینه محبت شروع کړو نو گویا نبی پاک محبت د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره د زړه میلان چې دی مینه محبت چې دی د دې ټولو نه لویه فایده زما په سوچ او فکر کې جنتونه رحمتونه برکتونه هر یو څیز په خپل ځای باندې یو لویه فایده ده خو زما ذهن مطابق د نبی پاک د مینې ټول نه لویه فایده دا ده چې نبی پاک مبارک په مینه کې تا ته د الله پاک او د رسول پاک مینه محبت ملاویږي او د هغې یو حدیث مبارک باندې زه د تایید دپاره یو حواله عرض کول غواړم شاید چې دا روایت د ستاسو غوږونو نه مخکې هم تیر وي یو صحابي رسول او هغه مبارک په څه مقدمه کې څه خبره کې خبرې اترې راغلې اصحابه کرامو په دغې صحابي رسول باندې چپړو پیزارونو گزارونه مو کړل صحابه کرام غوسه کې شول چې ولې داسې داسې کیږي بهرحال یو صحابي فرمایل چې د الله لعنت ته وي په ده باندې دا ولې داسې داسې کیږي نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله اے صحابو په دغه حضرت باندې محدثینو انعام لیکلی حضرت عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې لعنت موائے صحابه کرام متوجه شول او نبی پاک ورته فرمایي چې تاسو په لعنت ځکه موائے ٹھیک ده چې فلانکی کار پکې ضرور شتا فلانکی خرابی پکې ضرور شتا خو لیکن لعنت په ځکه موائے چې دا د الله سره مینه ساتي او د محمد رسول الله سره مینه ساتي صلی الله علیه و آله وسلم محدثین فرمایي چې دغه صحابي د الله او د الله د رسول سره د مینه څنګه وا کومه مینه وا ور سره علما لیکي مسند احمد حدیث پاک دی دغه صحابي رسول د مینې انداز داو چې دغه صحابي رسول په نبی پاک مبارک لا د بازار نه څه د خوښې سودا وکړه د نبی پاک مبارک چې کم معقولات خوښو کم څیزونه د خوراک دپاره خوښو هغې مختلف محدثینو مختلف الفاظ لیکلي دي اختصار د وجې نه خپله خبره اختصار سره عرض کول غواړم نبی پاک مبارک له بې څیزونه کوچ وغیره به راوړل نبی پاک مبارک ته به پیش کړل نبی پاک مبارک به وخوړل نبی پاک مبارک عادت به دا و چې چا به له څه شی راوړو روایتو نه نورو نه ثابته ده چې نبی پاک مبارک به هغه څیز په مجلس کې هم تقسیمولو نبی پاک مبارک به تناولو فرمایلو څوک به هغوی ته به هم ورکو څه ورځې بعد صحابي رسول نه به د دغې دوکاندار مطالبه وکړه چې جناب والا هغه تېره ورځ باندې تا مانه سودا وړې وه او د ستا هغه ټیم پوره شوی پیسې راوړې نه او ورته وایي چې زه غریب سړی ما سره خو نشته خو راځه څه چل به درله جوړ کړم دوکاندار به روان کړو نبی پاک مبارک له به راوستو نبی پاک مبارک ته به فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بله ورځ چې تاسو له کومه سودا راوړې وه کوم خوراک څیزونه
اما دغه دکاندار نه راوړي او ما په قرضه باندې راوړي او هغه قرضه غواړي ما سره شته نو هغه پیسې یا رسول الله تاسو ورکئ. نبی پاک مبارک به په خندا شو او ورته ویې فرمایل چې سودا خو تا راوړې وه. عرض به وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سودا خو ما راوړې وه خو خوراک خو تاسو کړی و که نه. یا رسول الله سلم تاسو دوی له دغه پیسې ورکړئ. نبی پاک مبارک به په خندا شو او نبی پاک مبارک به حکم وفرمایلو چې دغه صاحب له چې چا قرض راوړی دغه له چا د قرض راوړی دی دغه صاحب له هغه قرضه ورکئ. نبی پاک مبارک به خندا شو او هغې صحابي رسول چې چا به قرضه واخله به قرضه ادا کړه. محدثین فرمایي چې دغه صحابي رسول چې کم صحابي رسول باندې بعض صحابه کرامو ګوته اوچته کړه الله اور نبی پاک ورته فرمایي تاسو لعنت په مه وایئ دا د الله سره مینه ساتي د رسول الله سره مینه ساتي او علما لیکي چې د الله د رسول مینې انداز داو چې صرف اور صرف نبی پاک مبارک ته به د خندا دپاره به ورته خندا لطیفې ویلې. نبی پاک مبارک به خندولو. رب ذوالجلال په حضور کې دغه صحابي ته دا ایوارډ میلاو شو چې د په زړه کې د الله مینه شته د په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مینه هم شته. په دې بنیاد باندې نبی پاک مبارک د محبت کچره دغه نعرې ویلې کېږي محافل کېږي او په دغه 12 ربیع الاول تقریبا اخیری جمعه راځي کچره په دغه غونډه میاشت کې مونږ په دغه جمعو کې لګیاو د نبی پاک مبارک د غلامۍ خبرې هم کولې په جلسې جلوسونه دي او په مختلفو عالمي دنیا کې د نبی پاک مبارک سره د عقیدت او د محبت پیرزوینې کېږي. یاد ساتئ د نبی پاک مبارک د محبت پیرزوینې ټولو نه لویه فایده دا ده چې په دې محبت کې تا سره د الله پاک مینه شروع شي تا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مینه شروع شي او دې نه غټه مرتبه او دې نه غټه مقام او رتبه نشته. او که چېرې چا مینه اول نه دومره زیاته وي د چا مینه دومره اول نه زیاته وي لکه روایتو کې راځي نبی څلور ځایونه داسې دي چې نبی پاک مبارک د خپل امت لپاره په داسې څلورو ځایونو کې دعاګانې کړي دي او دعاګانې به کوي چې دا ځایونو کې انسان ته سره خپل ځان ور یاد وي نبی پاک ته ځان نه خپل امت ور یادو. یو هغه ځای لنډو الفاظو کې نبی پاک مبارک چې کله پیدا شو حضور نبی پاک مبارک په سجده باندې پریوتو او په اولنۍ سجده کې چې نبی پاک مبارک مور بی بی فرمایي چې کله نبی پاک ما نه جدا شو په سجده باندې پریوتو او ما د نبی پاک مبارک شونډې ولیدې چې هل حرکت کولو ما غوږ ور نږدې کړو او اولنۍ سجده کې نبی پاک مبارک دا دعا کولا اللهم هب لامتی رب کریمه ما امت ته بخنه نصیب کې. دویم نمبر هغه ځای چې د خدای پاک کله میلمه شو او د معراج په شپه باندې رب ذوالجلال خالق کائنات حضور او جناب ته حاضری کولا په هغې ځای کې په داسې لویه میلمستیا کې خدای پاک په جناب کې چې نبی پاک کو به گزارشات وړاندې کړي دي هغه د امت بخنې گزارشات وړاندې کړي دي چې تفصیل طرف ته نظم. او دریم نمبر ځای حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی پاک مبارک د دغه دنیا نه پرده وفرمایله په قبر انور کې نبی پاک مبارک کېښودلی شو په لحد مبارک کې کېښودلی شو. فضل بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کو قربان بس یو ارزو تمنا ده که اجازت را کوئ چونکه دا کشرو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې وایه څه ارزو تمنا لرې عرض کوي یا رسول یا خلیفۃ المؤمنین ارزو تمنا مه دا ده چې نبی پاک مبارک بس په لحد مبارک کې کېښودلی شو خاورې پر رااوړي ارمان مه دا چې نبی پاک مبارک لحد ته ورکوشم و یو ځل مخ مبارک دیدار وکم. فضل بن عباس فرمایي لحد ته ورکوشم هغه لحد مبارک چې خدای پاک ته د عرش او د فرش او د لوح محفوظ نم افضل دی هغې لحد مبارک ته ورکوشو. فضل بن عباس فرمایي
چې په لحد کې نبی پاک مبارک ما ولیدو چې شونډې مبارک یې خوځېدې و چې کله ما غوږ ور نږدې کړو په لحد کې نبی پاک مبارک دا الفاظو اللهم هب لامتی رب کریمه ما امت ته بخنه نصیب فرمائے چې کم یو نبی سوا د دینا مونږ سره دومره مینه محبت ساتي او په ورځ د قیامت باندې چې کله نبی پاک مبارک د محشر په میدان باندې سجده لګئی په هغې ځای کې به نبی پاک مبارک د قیامت په ورځ باندې دا ندایي چې اللهم رب امتی اللهم رب امتی رب کریمه ما امت بخنه نصیب کې ما امت بخنه نصیب کې چې کم یو نبی مبارک ابتدا اولنې سجدې نه تر محشر اخرنې سجدې پورې د ما او د ستا د امت یاد کوي او ما او تا سره د مینې محبت اظهار کوي چې سوا د دې نه مونږ سره نبی پاک دومره مینه محبت دی چې بیا انفرادي طور باندې یو امتی د نبی پاک مبارک سره مینه محبت شروع کی نو د مینې محبت ټولو نه لوی اعزاز دا دی چې نبی پاک مبارک در سره مینه محبت شروع کی او د هغې محبت بیا اندازه صرف اهل محبت ته پته لګي عشاقو ته پته لګي هغې خلکو ته پته لګي چې کومو خلکو څه په دې انداز باندې ژوند تیر کړی چې په دې جمله باندې به اختتام وکم حضرت عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه په تنبیه المخترین کې یو خبره لیکلې ده چې یو صاحبو د الله تبارک وتعالی په نبی باندې دومره مین او دومره هغه پښتو کې ورته لوګی وایي دومره ژوندي لوګی کړی په نبی پاک مبارک باندې هغه فرمایي چې ما د خدای پاک په ذات باندې قسم وي که ما د سترګو نه یو سیکنډم نبی پاک مبارک لیدل او دیدار ختم شول زه به خپل ځان په ایماندارو او په مسلمانانو کې ونه شمارم هغه فرمایي چې ما د خدای پاک په ذات باندې قسم وي زه چې کله په تحیاتو باندې زه کینم او السلام علیک ایها النبی ووایم زه په تحیاتو کې نبی پاک باندې السلام علیک ایها النبی وایم هغه وخته پورې زه مخکې الفاظ نه وایم تر څو پورې چې نبی پاک د در نه ماته د سلام جواب واپس نه راغلی د داسې خلکو نه کچرې انسان پوښتنه وکړي چې ستا د الله پاک د مینې او د نبی پاک د مینې په بدله کې تاسو ته څه پکار دي هغه ټول څیزونه به لاندې کوي صرف دغه یو څیز به د هغوی پکار وي چې په دې مینه محبت ته الله او رسول کې ما سره الله مینه شروع کی ما سره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینه محبت شروع کی او دا اهل ذوق دا خبره په زړه باندې تسلیمولی شي او زړه باندې لګیږي چې کومو خلکو د اهل عشق د سره صحبت کړی دی او د اهل عشق دستانونه یې پړاو کړي غرض مدا چې د حضور نبی پاک مبارک په دغې میاشت کې څومره خلکو د محبت اظهار کړی دی محافل کړي دي او څومره د نبی پاک مبارک سره اظهار محبت لپاره مجالس کړي دي هغې په بدله کې به موږ په همدغې اخیري جمعه د دغې مبارکې میاشتې باندې عمده ووایو چې رب کریمه څومره مسلمانانو د ستا او د ستا د حبیب په مینه او محبت کې د کمې کمې خبرې اظهار کړی دی رب کریمه د هغې په بدله کې موږ ته خپله مینه نصیب کې موږ ته د حضور نبی پاک مبارک مینه محبت نصیب فرمایه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریمه زموږ ستاسو د ټولو د حاضري د لیدل اوریدل قبول و منظور فرمای رب ذوالجلال زموږ ستاسو ټولې تیر شوي ګناهونه معاف فرمای راتلونکې زمانه کې د ګناهونو نه وساتې رب کریمه نیک اعمال هم قبول و منظور کې نیک اعمال د کولو توفیق زموږ نصیب کې رب کریمه څومره حاضر جمع کې کوم خلک ناست دي بیماران دي او په کورونو کې بیماران دي او زموږ ستاسو ته خلکو د دعاګانو التجا کړې د رب کریمه څو بیماران دي صحت ولا ورکړي څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې د چا کورونه نشته کورونه ور نصیب کې د کمو جنکو هلکانو کورونه نه دي آباد کورونه آباد کې رب کریمه څو قرضداري قرضونه اخلاص کې د چا قرضونه بند دي قرضونه را خلاص کې او دعا وشي رب کریمه د مهنګایۍ او لهر راغلی په دغه وطن او په دغه ملک باندې که د مونږ ګناهونو نتیجه ده
که مونږ کم قسم نیمګړي او نقصانات هم دي رب کریم مونږ باندې اسانی راولې په مونږ باندې خیر عافیت راولې مونږ د ایمان ژوند نصیب کې زمونږ د ستا او د ستا د حبیب د اطاعت ژوند نصیب کې رب کریم مونږ په حال باندې رحم وفرمایې مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه مونږ له مرګ د شهادت را نصیب کې او د مرګ په وخت کې د شهادت د مرګ سره په زړه په خوله باندې د کامل ایمان سره دا کلمه جاری وساري وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم.